چې کله خلق جنت ته ځي نو د قرآن حافظ بزي بچو قرآن بیا کوي ناظره پسې ګوره حفظ دی چې کله د قرآن حافظ جنت ته ورتند کیږي رب العالمین به فرشتو ته وی دی ودروي د پسینه کې خو قرآن د خو دنیا مودي وظیفې غوښتلې وي دی ادروي حافظ قرآن به د جنت په خوا کې ادرولې شي الله ورته وی الملک او د قرآن حافظ په یو لاس کې بادشاہي والا بادشاہ میکړي دی به وی چې د څومره مودي لپاره پاکستان کې هو 15 کاله بادشاہي او دام په نصیب ډیر خوش قسمت وي چې 15 کو پورا کی کنه چې په 15 کو پوه شي کنه 15 ډیر په نصیب پورا کوي د حافظانو پرید دنیاوی بادشاہ ہے او سردار ہے چې جنت ته د قرآن حافظ زندگیږي الملک الله بوئی د قرآن حافظ والا بادشاہی بادشاہ دی بوئی سمر مودیلا الله ورته وی الخل او په بل لاس کې وسره همیشګيري والا همیشه می بادشاہ کړي زوس بادشاہی دغه بادشاہی ده نن بادشاہی سبا په ملک بلی نن بادشاہی سبا په حوالات کې دا بادشاہی ولا بادشاہی دادا الخل الملک دا قرآن حافظہ تا تسوا منو اللہ بوئی بادشاہ میکڑے ہمیشہ میں بادشاہ کرے دا جنت دا قرآن حافظ ز جنت اے چې بچې د چا حافظ شي په کوم ورځ کنه الله ولې اوسو فرشتي ورکی فرشتو ته وایي د سره ګرځي د لیکون کې فرشتي نه دا د ارچا سره دي حافظ قرآن لا الله په پروتوکول کې ملائک ورکی د سره سکیورټي ګارد الله د ملائکو مرګري کې وي د سره ګرځي ملائک وی مونږ وسکو وی دې با قرآن لولې تاسو یو نه ګرځي ور سره دا حافظ قرآن چې په کوسو کې ګرځي د سره ملائک ګرځي لا ډېر بختور نه چې حافظ قرآن در سره پکور کې ډوډۍ تکینی د سره خواته ملائک ناسي مور ډیره بختور چې حافظ قرآن لکټ سم کې دیو دشي د کټ خواته ملائکی ولا د قرآن حافظ دی د کټ نه غیر چا پیرا ناس د قرآن دومره عزت دی هغه ملائک د تلاوت اوري د قرآن د حافظ د تلاوت کې اوري چې ډیره مزه ولا ورکی کنه نو ملائک ورلدا شونډ خپل د حافظ قرآن سره ملائک په پروتوکول کې مخ کې رستو روان د قرآن حافظه رامي بنګوري غیر محرم زنانه او تصویران بنګوري کنزل بنکه بد خلب نخوځي تاسو سره ملائک ګرځي وي دی د قرآن تلاوت کې مونږ او الله بد حافظ قرآن بادشاہ کی ویسا جنت د قرآن حافظ برادن نشي ټول خلق بویا د جنت بادشاہ را ننوت د حافظان با بادشاہانی قال النبي صلى الله عليه وسلم حملة القرآن عرفاء اهل الجنة نبی علیہ السلام فرمائی حاملین د قرآن دا بسرداران د جنتی پورس د قیامت تبا د حافظ قرآن شانوی نه پلارا بیا بوای چې 15 بچی می ډاکټران نوې خو چې یو بچی می طالب جان وې وای به مورې چې 15 بچی می انجینران نوې خو چې نن می یو حافظ قرآن بچی را خاتلې وې هغه بادشاہ سو د جنت وای به مورې چې کاله می خرڅ کړي وې خو چې بچی می حافظ قرآن کړي وای بپلارا چې جیداد مې خرڅ کړي وي خو چې یو بچي مې حافظ قرآن الله بده حافظ قرآن ته وای اقرا ورتقي شابه د قرآن حافظه تلاوت شروع کو د جنت په یو درجه خېل شابه دی به یو آیات وای یو درجه بخي یو آیات یو درجه یو آیات یو روان وي چې لالا قاریانی وي ابرو د قاری تلاوت مورې دو
محفل حسن قرت چې د قاری تلاوت مې واورېدل دا مازغه یې راله پاواک بیا مې تقریر نشو کولی مې الله اکبر د دې قاری د اواز څومره ښکلی دی چې دې قاری له الله اختیار ورکړي په جنت کې چې اقرأ ورتقي قرآن لولو د جنت په درجه خیجه چې دا قاری لګي او جنتي چې دا به کم منظري دا به کم منظري د نور منبر براوړلی شي په جنت کې کی به ښودلی شي د نور منبر وي او الله به د تمامو انبیاو سردار راوغواړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به الله راوغواړي وایي به دې خلقو ته د سوره یاسین تلاوت وکړه جنت وي د نور په منبر به نبی علیه السلام ناسي او د سوره یاسین تلاوت د جنت نغمه د قرآن تلاوت ته د انبیاء تلاوت ته سټه بسوا خپلا رب العالمین پخپلا چې قرآن د الله کلام دی پخپلا به الله د سوره رحمان تلاوت شروع او جنتیان به اوري د الله आवाज وي او سوره رحمان وي او جنت وي الله دې زمونږ د ټولو نصیب کړي دنیا کې تلاوتونه اورای کنه چې الله ملته نصیب کړي چې الله ملته نصیب کړي نو دې د قران حافظ ته وي اقرا ورتقي دې بخیږي आवाज ورته شي چې ورتل قرآن په ترتیل سره وایه خپه کلاره وایه کما كنت ترتل فی الدنیا دا تاسو به تراو کې کوم قرآن وایه لا په جنت کې نشته ګورئ په کلاره وایه دې به په کلاره وایه په یو درجه چې اخیری آیات وایي نو فرشتي به ورته وایي دقه دې ځای دی بس دلته اوسئ دې چې کینی په خپل ځای دی به نظر ورواچ چې دی وګوري ټول به حافظانی ټول به علمائی دی به چې داسې نظر ورواچي زه درته منت کومه ځکه هم درته دوي چې بیا به هلته خفه دا د قرآن حافظ به وایي الله زما غمور او پلار څه شو چې کله د په جنت کې خپل مقام میلو شي چې دته په جنت کې خپل مقام میلو شي او دې پکې دی به وایي الله زما غمور او پلار مور او پلار مې څه شو فرشتې به ورته وایي چې جنت ته راغلي دي خو دلته نشي دا خو سرداران دي که نه دا خو به تش علما یې د قرآن دلته عام سړی نشته دی به وایي الله زما غمور او پلار خو ماله راوغواړئ احادیث مبارکو کې راځي فرشتي به راشي د مور او پلار ته ولوي ورشه ستاسو بچی تاسو ته आवाज دا دوه مور او پلار به خيږي بیا بل ته وایي چې کاش چې یو بچی مې پکې راوخته چې ما ته به کله आवाज زما دا نوم به کله اغست شي نو بری نه به یو بچی سوال جواب کوي دوه مور او پلار به په برابر خيږي په برابر دوه خيږي پاگا ٹیم کی باوائی چی جیداد میں دی نوے کور میں دی نوے پٹے میں دی نوے خوچی بچے میں نند قرآن حافظ بے دا مور اپلار بے برو خیجی دے بوئی اللہ دا مور اپلار ما سر دل تکی یوزائی کا فرشتو تب اللہ ہوئی دا جنت سردار دے او دا سفارش قبول کئی دا سفارش قبول کئی فرشتي بوله دي مور خپلار ته وای چې نه حافظان وای نه عالمان خو زمیداری پلاری نه حافظان وای نه عالمان وای خو چې دی بچیم سفارش وکړو نو تاسو ورسره په دې ځای کې اوسېږئ نو د حافظ قرآن مور او پلار به د سردارانو په ځای کې اوسېږي بچو قرآن حفظ کوئ چې مور او پلار د ځان سره سرداران کوي سرداران او د مور او پلار ډیر خیال ساتي ډیر بچو نبی علیہ السلام د یو صحابي تلاوت واورید په جنت کې صحابي ژوندی و تلاوت आवाज نبی علیہ السلام په جنت کې واورید
تپوس یې وکړ دا زما صحابي نه دی وی ولې نه وی د ده تلاوت خو په جنت کې اورېدی شوي او د الله جنتیانو ته اورئ داسې بختور صحابي چې دلته به یې په ځمکه تلاوت کوه جنتیانو به اورېده نبی علیہ السلام تپوس کوي د ده څه عمل دی چې الله یې دا تلاوت دومره قبول کړو چې الله یې جنتیانو ته اوري نبی علیہ السلام ته جواب ورکړی شو وی د الله حبیبه دا د قرآن قارین دی خو وکانا ابر الناس بامه دی د مور ډیر خیال ساتي دی د مور ډیر تابعدار دی الله د هغې وجې نه د ده تلاوت په جنت کې جنتیانو ته اوري په جنت کې الله جنتیانو ته اوري نو بچو د مور تابعدار شئ چې الله دا علم په ټوله دنیا کې وځلئ چې الله دا حفظ په ټوله دنیا کې وځلئ چې دا بوډا پلار د پسې لاس اوچتئ دا بوډای مور د پسې لاس اوچتئ اے بچو اخیری خبره درته کومه مفسرین وایي ستاسو خولو کې چې دا ژبه ده دا د مور ژبه ده دا د چا ژبه ده دا د مور ژبه ده ځکه چې دې خبرې د مور نه زده کړي دي نو د مور په ژبه به مور ته کنزل نه کوو یا مور خفه کېږي وایي گر کو آگ لگی گر کی چراغ سے وی د کور ډیوې راله کور وسوملي سي هغې ژبې نن ما ته کنزل وکړل چې تا خو ما ته ویلو مولي صاحب چې دا ستا ژبه ده زما ژبه ما ته کنزل کوي نو په دې مور ډېره خفه کېږي پلار وی مولي صاحب زه به جاړم نه رونه جدا کېږي زامن نو چې د پلار ټایم راشي یو وایي دا ستا پلار دی بل وایي دا ستا پلار دی بل وایي دا ستا پلار دی هغه پلار یې په چړا شي زه مړه ته مشر سړی ولې جاړي وایي مولي صاحب ما له ځکه جاړه راځي که نه چې دا ژبه نه ده دې ما ته ډېره موده ابو ویلی دی که نه دا زما هغه بچی نه دی چې غېږ ته به مې راوخت وی دا زما ابو دی بل به راوخت وی دا زما ابو دی بل به وی دا پرېږده زما ابو دی نو مولي صاحب هغه ژبه چې ما ته به ابو وي نن هغه ژبه وي دا ستا پلار دی نو ما له به جړا نه راځي نو دا د مور او پلار ژبې دي په دې مور او پلار مه کنځئ په دې مور او پلار ته خوږې خبرې کوو بهر صورت ټیم هم کافي تېر شوی دی او زه چونکې دا درته حقیقت وم چې ما ګورې ټیم دې پروګرام نه ورکړی و د قاري صاحب په وجه په خدای چې هغې ته مې هلته دا خبره وکړله مې نه مې چای کې سکار شته نه مې په ډوډۍ کې سکار شته که زه ټوله ورځ وږې نن وګرځېدم د هېچ چا نه نیم کیله نشته خو چې مې زه د قاري صاحب پروګرام نه په ټیم ورسي دا درته حقیقت وم زه صرف د ده د پروګرام دپاره ما دې درګۍ ته راتګ کړی خو هغه پروګرام پکې په ضمن کې راغی بیا تقریر بیا یو ځای ته ډوډۍ له بل ځای ته ډوډۍ یقین وکړه زما دې ملګرو نه تپوس وکړئ ما ورته سختې خبرې هم وکړلې نه مې دې کړي هغې ته مې هلته وکړې مې داسې ډوډۍ زه څه کوم چې هلته خلق زما انتظار کوي او زما نه مې پروګرام خلق مایوسه شي او خلق ستړی شي په داسې ډوډۍ باندې زه څه کوم بهر صورت زه خپل معذرت تاسو ټولو ته کوم خصوصا قاري صاحب باچا آزاده قاري صاحب ته ستاسو د ټولې جلسې په مخ کې زه دته معذرت کوم او د زړه د ویښتې معافي غواړم که دته څه ټیس رسېدلی یا تاسو ته رسېدلی نو بابا معاف کوئ ځکه زمونږ هم مجبورۍ دي که مې درته وویل ستاسو به یقین یا کېږي یا نه بېګا شپه چې سحر اذان وشو نو زه لا نه وم اوده شوی چې سحر اذان وشو بېګا شپه نو زه نه وم اوده شوی سحر اذان چې وشو چې سحر مونځ مې وکړو د ګړۍ په حساب نن ما 1 ګنټه او 10 منټه خوب کړی بېګا مې ټوله شپه نه دی کړی وختي چې پروګرام له راتلم د ګاډي سیټ مې لږ سمله او پس ګاډي په سیټ کې اوده شو نو د ګاډي د سیټ هغه به څه خوب وي
نو اوس په دې پسې مردان دي سحر د دې نه مخکې بل پروګرام خو به هر صورت او دا مې قاری صاحب سره لوز دی اسې نه رضا کېږي وایي زه به هله رضا کېږم چې کال له به آینده کال به مونږ له پروګرام له راځي انشاءالله الله دې تاسو هم ژوندي ساتي خدای دې ما هم ژوندی ساتي ټول علماو ته دعا کوئ چې الله یې ژوندي ساتي دا چې بیا لر شي که نه سړي دی بیا ارمان ورشي چې دا منبر سړي ته خوشی شي نو بیا که هم په چغو ځان مړ کړو خو دا ټي وي بیا نه راځي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خلق ته وی په حق ما زما حقانیت اومنئ خلق وی نه په حقا وی چې مړ شم پته ودرته ولګي چې مړ شم بیا به فیصله وکړي خو زه به نه یم چې مړ شو او لاش کې خولې شو غیر مسلم خبر شو ویلا مې خخوي چې مونږ یې ووینو چې غیر مسلم راللو او د امام احمد بن حنبل لاشي ولیدو په مړونی باندې نو شل زره غیر مسلم په هغه ورځ باندې ایمان شل زره غیر مسلم ایمان راوړو چې امام المسلمین د دنیا نه لاړ دا پته سړی ته ولګي خو چې دا ټي وي مړی شي بیا سړی ته پته ولګي نو علماو ته دعاګانې کوئ ټول ورځ ستاسو د بچو په خپل بچي رانه هیر دي خپل کورونه رانه هیر دي هر سم شاته کړي دي او ستاسو د بچو دپاره یو ځای ته سفر بل ځای ته سفر د هغې یو ځای ته چې ډوډۍ راتلم پیزار مې نه وکړه کدی دي چې چڼیاونه راپسې راښکو شو د سپله مې سړیا په دې ټایم لګي خو چې زه دې پروګرام له وختي لاړ شم نو قاري صاحب وایي هسې نه رضا کېږم بس الله دې مونږ ټولو له ژوند راکړي او آینده کال به انشاءالله زه تاسو له د دې تلافي کوم بیا به زه راځم انشاءالله او بیا به درله ښه 2-3 ګنټې وختي راځم تاسو وایئ چې مه راځه او زه به راغلی ماسې به ناسې مدن کا تاسو به وایئ چې ټیم دې پوره شو زه کلي ته زه به وایم چې نه زه هسې ناسې یم اوس به راسره یوه ګنټه هسې ایثار شوې وم سزا به م راله راکړې وه خو هلته راته په مردان کې په ګوجر ګړی کې مې په ماښام مانځه پسې تقریر دی نو څنګه چې تاسو انتظار کوو هلته به اوس ماښام مانځه پسې ګوجر ګړی کې خلک انتظار کوي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین دې جزاکم اللہ داو حضرت مولانا مفتی محمد اکبر حقانی صاحب او قاری صاحب په درخواست باندې اوسو اعزازي